الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زه زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایرکټران دي ما راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا ما راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه زه انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورزي ښه صفا پښتو وایي مال بس راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمره ګيري وي سپینه ټوپای په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناست مال دا ولې تاسو امریکن یې ویلاو جی مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینې جامې د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيره سړې پریدي نه نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده واوره نه امریکن چې په کابل کې د طالب د یاري ګیره پرېخه و نن بداغه عمله خدای په کابل کامیابی ان شاء الله امریکا په خپل کور کې خدای تبا کوي دو پیشن گویای می کړی وي یو د پرشتیا شو او بل رښتیا کېدو والا ده روس د صحابه په قبرونو بمباری کړي وا په پیمانار کې چې کوم صحابه پراته دي په کابل کې او تر اوسه پورې ثابت پراته دي سپینې صادرې په غوړې دي دي او د وینو ټاکی په باندې که خدای بوتلای او به ګوري ماوي چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړي دا الله بروس تباہ او برباد کړي تباہ کړو کنه د خدای په توره کې خالق आवाज نه کنا خدای تباہ کړ امریکای په عراق باندې بمباری کړي وا په خاندان رسول باندې پایمه مجتهدین باندې د شیخ عبدالقادر جیلانی په قبرونو باندې ماوي ان شاء الله دا بدل بم ګوري چې دا اولیاء به د امریکای نه اخلي وای غستو تی کنا یو دیرش عرب نقصان په هغه بلډینګ کې شوه دی چې کوم بلډینګ په جاز غورځېدلې یو دیرش عرب نن امریکا لګیا ده د فرانس او د جاپان نه قرضې غواړي مونږ خو د امریکای پوجا پاټ غنمو د پاره کولو کنه مونږ له امداد راکې مونږ د امداد راکې
دا زمونږ لیډران یو لیډر تللی و امریکې ته چې راغی ویل چې لاړم مالې په ارام کښېنه ټوپي ټق صاحب دا کرکولې په دې ځای ایښی مال ټوپي ټق صاحب په ارام کښېنه مسلمان رالی که کافرې کړې مسلمان رالی مال په ارام کښېنه مخوب میں شناسم پیران پارسارا ما د پارسا پیران ز پیژنم د امریکای پیټوان ز پیژنم د امریکای تالی سټ ز پیژنم پارام کې ما ته تا سره خو د خبرو شان نشته مزلې ونه منو لیونو سره څه خبرې کوم تا بدو که چې ما سره د خبرې وکړي ته خو لیونه امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړي دي او دا ګیریم ځکه پرې سری سرچ کوي ویل دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی او مونږ په امریکا کې اورېدلی وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا په رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجې نه مونږ هم سیکټري په ترو تا ته رالو چې مونږ ته د هغه حالات لږ ووایو اوس یې تاسو ته ووایم مال سب سم اورېدلی دي وایي مونږ دا اورېدلی دي چې ده لیدلی دی ده لیدلی نو دې تصدیق له راغلي نو ما ورسره په خندا کې وی چې که دا تصدیق مو شو چې ما لیدلی دی نو بیا به مسلمانان شئ که نه ویل شکل هم د مسلمان نه دی جوړ کړی مولانا صاحب وګوره کړه ملکه کلمه مو ویله ویل والله چې وی وایو خو ته لږ مونږه پوه کړه نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د باکابل بادشاه ظاهر شاه 2 سیټه رالیږلي د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره په رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرحد کې مدرس وم 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو عادت مو اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول یو سړی راته وی چې مولانا صاحب رحمان بابا کې د ورځ به چې تیرول ته خو چرسیانو ټول ما یاره دا چل دی چې شرابیانو نه مې چرسیان خوښ یو دوغه چې ولګوي ما ځمکې اسمان نه خبر نه او ته چې یو پیکینګ ووایې سال دې جوړ شي یعنې بس معافي غواړم غلطي مې وکړه په ارام کښېنې به هر چا سره ما چرسیانو سره چې کومې ګوتې کړي دي نن ورشئ ویې ګورئ دومره دومره ګیرې پرېښي دي او په تبلیغي جومات کې 4 میاشتې او یو کال لګولی دی خیال هم راغی ما چې چرسیانو سره کوم عمل کړی دی سره مې چې خبره وکړه نو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستې وه د رحمان بابا قبر سره هغه تور کاڼي فټ کولو دپاره نو زه کندې ته کوشم او دا د لاحت سایډ مې په جبل والو چې اونې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسوری شو چې ګورم اوس دننه مړی پروت دی نو ما ته هغه مستري आवाज وکړو چې اوتې بیړه تباه ویې کې کیتی پاس راشه دا څه دې وکړه ملتوبې تلیا تم را کوشه چې هغه هم را ټوپ کړو سوری هم دومره کولاو طالب ما سره تلی او سعید نامه یې خدای دې وبخي هغه هم را ټوپ کړو سوری هم چې کولاو کو د ویښتو یو ګوچی په دې ځای پرته ده یو په دې ځای پرته ده په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دی مستری ته وویل چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑ تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے تو تو منو چھکلے میں زلاس ور نباسم کزه دی مړی ونی ومن رامه کاغا یری دمم داغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي 15 واړه وخت یو ځای کیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړې خامتا کفانې دی داسې پروت دی لکه اوس تیږي داسې پروت دی چې پاس راو ختمه نو دا شعر رایات شو چې تر قیامت به ثابت لاحت کې پروت وي
تر قیامت بسابت لحد کی پروت وی چی سوکیون کاندی پلار د درویشانو پار چاچ د غضب لند کی خخا پار چاچ د غضب لند کی خخا خطا ندرو می گزار د درویشانو چی پا یو قدم تر عرش پور رسی چی پا یو قدم تر عرش پور رسی مالی دلے دے رفتار د درویشانو او گورئی ورشئی دا علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دا یمح اللہ ما یشاء پا زمن کے دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا زامن استازو مولانا طاہر نامائیوا دے یورد ناس تے چی پا مراقبہ کے پا لوح محفوظ نظر پریوتو دا زمکینا لوح محفوظ گوری دا موئی چی دا لاندی خور لاندی پراتی دی دا جوڑ خوری شو پا خدای قسم دا اسم ثابت پراتی دی چی لوح محفوظ اولی دو نو مولانا طاہر اولی دو چی اغا پا لوح محفوظ باندی شقی لکلے شوی دا شقی مانا بدبخت نو ډیر خپه شو چې دا زما د زامن استاد دی او دا په شکیلی کې لشه دی نو دا ور یاد شو چې په دعاګانو باندې الله تقدیر مرد کوي نو دعاګانې شروع مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې یو میاش می دعاګانې وکړې میاش پس می چې بیا په لوح محفوظ نظر پرې وته نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکل شوی ځاني طور خو ډیر پریشان او زه تاسو ته په ایمان وایم چې د افغانستان علما او طالبان دومره مطمئن دي چې زه درته څه ویلی نشم هره ورځ سهار د 9 نه تر 10 بجو پورې ما ته د قندهار نه ټلیفون کیږي او د امیر المؤمنین نائب چې دی هغه ما سره خبرې کوي نن سهار مرا سره کړی دي مال سهال دے ویل بیغم او د کیګو بیغم را پاسو هغه کورتا د غلا او د ډاکې نه س یره دا چې د کم کور څوکیدار ویخي ویل زمون څوکای الله کوي کم الله چې په بدر کې د اهل بدر څوکیداری کړي و او ملائکه ورته را لېږلې وي نو هغه زمون څوکیدار دی مونږ ته څه ضرورت دی چې غمې کوو نو ما ورته بیا یو شعر ہوئے چې موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي بیا مرګ چې دی هغه یو معین وقت دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا ورپسې لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون یو ساعت نو وړاندې کیږي او نه رستو کیږي نو مونږ ته د غم د څه خبرې پکار غم راته صرف د جناب محمد رسول الله د دین پکار دی غم راته صرف د هغه قانون پکار دی چې کوم قانون په 23 کال کې جبرائیل راوړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی دا هغه قانون غم راته پکار دی دا هغه دین غم راته پکار دی مونږ ته د دنیا څخه غم پکار دی دنیا خو داسې شی دی چې هر څه بدل ته پرېږدي او ته پهې یوازې ځې هر څه به پرېږدي ښځه به پرېږدي لور به پرېږدي زوی به پرېږدي کور به پرېږدي مال به پرېږدي دولت به پرېږدي یوازې به کې ځې هغه ورځ دغه یو ملا راغلی و د کرک نو ډېر ښه عالم دی او شاعرم دی نو ما ته وی چې مولانا صاحب یو 2 شعرونه مې درته راوړي دي ما له وایه مهرباني ده ویل زمکې کلنګ دی زورور دی زمکې کلنګ دی زورور دی ځوانان خوندي کړې را لېږي تش پالنګونه
څه دنیا ور سره روانه او په کټ کې اغستې او د کټ نه اوچت کې ازمکه ته ښکته کې زمکه کلنګ دې زور اور دې ځوانان خوندې کړه را لګي تش پالنګونه خو زمکه لګحل برات وای زمکه لګحل برات وای چې ستالان دې خلق سره گزاران کوي نا زما عزیزانو هیڅ پته نه لګي چې د لاندې خلکو گزاران به خوي او کبه خراب یو حدیث ته حضرت عثمان بچ کلا ادیره تراغه نو جړل به صحابه ورته وې چې ته د جهنم خبرې کیږي نه جاړي او چې قبر وګورې نو ته ورته جاړي حضرت عثمان ورته وې چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر چې ده هغه د آخرت په منزلونو کې ډومبنه منزل دی نو کدی ډومبني منزل کې سړی پاتې راغی عمر له تبا شو او کدی ډومبني منزل کې کامیاب شو عمر له کامیاب شو نو حضرت عثمان بوي چې دې ځای ته زکه جاړم چې دې ځای کې چرته په ډومبه شپه پاتې را نشم زما عزیزانو دا خبرې په زړه ولیکئ په زړه تاسو خو به دغه غم اغستی دا اوس چې کوم الیکشن شوی مړه خدای ته وګوره د خدای قرآن ته وګوره مشرف اعلان نه وکړی چې الیکشن دی نو هین هین مرته ښځې م راووتې او سړي م راووت مونږ سره یو دغه دی پښتون دی نو هغه م ښځه پاس شوې ده نو نن سهار راغی ما ته وی چې اوزګار نه ومه کور والا مې میټینګ ته بوتلو را بوتلو اوس ما ته و په خطی ګدلا نو کور والا میټینګ نه نو ما ته سلوي خزم راووتی دا کونسلر دی او دا کونسلیټ دی او دا ناظم صاحب دی اوس چې کوم ناظم صاحب ګوره موبایل په لاس کې نیولې دا لاس کې نه ګرځي څه ورته وایي موبایل نه موبایل لاس کې نیولې او داسې برواني دا څوک دی دا ناظم پرون مې یو ته وی چې خدای قرآن ته وګوره خدای راستی که څوک در باندې سکیم ډیران ته راکاږي د سړي زوی شه دا موبایل لرې کا خیال دی موبایلونو زمانه د اعلان کړی نو چې به چې ښځې ونر راووت نو که تاسو خفه وئ تاسو به د الیکشن نوم اخیستی خو خوشحال یې که به دغه ناوې روڼه جنج یې راغی جینه یې ناوې کړې ده جینکو ورته ویلې چې جنج کې هغه زلمی چې راوسته د هغه خو پوزه نشته بې پوزې دی ویل ویل بې پوزې دی ویل چې په قسمت مې اوس دی راته خدای ښه کي نو موږ په پاکستان کې په 50 کاله کې بې پوزې ته ودیږو ما سړی ونه لیدو زه درته په ایمان هر یو چې راځي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نه کوي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نه کوي مونږ په هغه زمانه کې اوس الګوله ده کله صدر صاحب خلق راغواړي مشورې ورسره کوي هغه ورځ ما پسې جواب راغی چې تا غواړي مشوره ده مال خبره واورئ ما په 50 کاله کې زما د ژوند ریکارډ دی ریکارډ ما په 50 کاله کې د وزیر دفتر نه دی لیدلی
منای دا کینی دا تاسو سره جوخ په شرپاو کې اوسېږي آفتاب خان قرآن ولا ورکا چې 2 ځله وزیر اعلی شوی بي دیګر مولا دي چې په دفتر کې لیدل یا درته په عمر کې د سکار ویلي دي مفتی محمود غوندې سړی وزیر اعلی چې داغه د هر وختنه به د اسلام आवाज راتلو و کنو هر وختنه به د اسلام आवाज راتلو درویش ملنګ او یو فقیر د زمانه ما 10 کاله ور سره تیر کړي 10 کاله ما په 10 کاله کې د مفتی محمود بیا د خبره نه دا اورېدل داغه غوندې سړی دفتر ته په لاس میاشته کې وزیر اعلی او نیم تله که څه خبره بوا نو کور ته به ورغم د شپې او ور سره به خبره وکړه دفتر ته نیم ورغل ما خام به کلمات ټلیفون وکړو چې راځي نه ما بلځي څه کار مې نشته نو ول مړای بالي اوخره ما به ورته په ټلیفون وی چې جزنا جوړ نه ما ول ولي مرستا بنگله کې خو خټ کېدلی دالي نو زه سنا جوړم چې زما پرېز دې چې مړای بال ته اوخرم ول به ښا دا سراشه په کابل سلاطین تکي والا نه تکي مراوړه او تم راشه کې ني پولیس در لګم لا بڑم یو سیر تکي به مې واغسته هغه تکه ما ده په خوراک لیدلې ما په 10 کاله کې قسم په خدای چې ده په تکه خوراک هم نه دی لیدل کما په لاس میاشتې وزیر اعلی توپ کې د په بنگله کې چرګ لال کړي لیدلې زب مسلمان نه اوس دیکھو وګوره ما دیوبند کانفرنس کې یو خبره کړې و چې مفتی محمود صاحب د مرګ نه وروسته مې سیاست هغه سره په قبر کې دفن اوس نور مال په دې ملک سیاست خوند نه راکړي هغه خلکو سره به زه ملاویږم او ور سره به تصویر وباسم چې کم خلک زه مسلمان هم نه ګڼم مسلمانان نه ګڼم زه به د پاکستان وزیر اعظم صدر وزیر اعلی په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان نه د لارډ میکاله قانون جوړ کړي لندن ته ورکشي او د پاکستان فیصله په قرآن شروع شي په هغه ورځ به حکومت منم کني د بد ورځ سړی خرتم بابا وای بس بد ورځ د اوسېګو دی ملک منم ہے نا اس سے گورے ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا پار خاخ الو ناستے نو د گلستان انجام بچی خاخولو د پارا خو بلبلی پکار دی بلبلان پکار دی نن په کابل کې د بلبلانو بادشاہی ده د بلبلانو بادشاہی ده